بس کتاب التفسیر، کتاب التفسیر، تفسیر په لغت کې څه ته ویل کېږي؟ فسر یفسرو، یفسرو د دې باب د فضربه او فنصر په دواړو دي، او باب تفعیل لفسر یفسرو تفسیرا توضیح ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې څه ته ویل، بلکې زه بدوي امام راغب اصفهاني لیکلي دي چې کوم لفظ کې فاسین را دي فا مقدم دی او کسین مقدم دی، معنا د کشف پکې او د وضوح. د دې وجه نه تفسیرا هغه شیشې ته وایي چې دا لیبارټري لپاره ټیسټ کې پکې او د سماعتي ولي هغه ته تفسیرا ولي وایي لانه يكشف منها، يكشف بها حال المريض، لانه يكشف بها حال المريض، ځکه هغه ته تفسیرا ویل کېږي. والصبح اذا اسفر، ګور سین مقدم دی صفه باندې، نو تفسیر مقدم کې کفا او سین جیم نون کې پټواله دي، دا څنګه دغه مقابله کې سین فی یا فا سین کې کشف او توضیح. او په اصطلاح کې څه ویل کېږي؟ په اصطلاح کې تفسیر څه شی دی؟ لکه ما يعرف به حقائق التنزيل، علم يعرف به، او هغه عبارت لګي لګوت علم باصول يعرف به معاني كلام الله حسب الطاقه البشريه. او ویل شي کشف پکې راځي. بس نور خاص خبره نشته، صرف دومره چې تفسیر او تعویل کې څه فرق دی. دا یو نقطه ده پکې، نو ټول خبرې تاسو په ویلي په ترجمه وغیرہ کې تفسیر او تعویل کې څه فرق دی. نو بعض علما کوي چې دا ابو عبیده یو خبره لیکل کې واچوه، د امام بخاری د کتاب التفسیر بنیاد په تفسیر د ابو عبیده دی، دا غن اخذ کړی. دا مخکې د ابو عبیده تفسیر پروت دی، غن اخذ کړی او په ټول تفاسیر کمزوري تفسیر ابو عبیده دی، په ټولو تفاسیرو کې کمزوري تفسیر چا دی؟ نو دی وجه د امام بخاری تفسیر بعض اقوال دا مونږه تاسو خبره کې بعید اقوال په کې راشي چې له دومره ترجیح نه ورکوي علما کرام. بهر کې ابو عبیده وایي دوی مفسر دی، هغه وایي چې تفسیر او تعویل یو کې خاص فرق پکې نشته. او بعض علما وایي امام راغب اصفهاني وایي تفسیر په الفاظو کې مستعملي او تعویل په معنا کې، یعنی د یو لفظ توضیح په بل لفظ سره دا تفسیر شو، او د یو لفظ تعبیر په بل معنا سره پښتو کې حکم، فارسی کې حکم، بل لغت کې حکم، هغه د څه ویل کېږي؟ بیا تعبیر ورته ویل کېږي. او بعض علما فقهای بل معنا کوي، هغه وایي د تفسیر په هغه مفهوم کې مستعملېږي چې قطعي المراد دی. تفسیر په هغه توضیح کې مستعملېږي چې کومه توضیح قطعي المراد ده، او تعویل ترجیح احد المحتملين على الاخر ته وایي. قطعي المراد نه لکه د قرون منحاز اخلي او شوافع د الطهر اخلي، هغه قطعي نه ده، البته ترجیح د احد المحتملين په بل باندې ورکړه. بسم الله الرحمن الرحيم، مولانا تدري کې ما خبره کړې ده. بسم الله تفصيلا، الرحمن الرحيم اسمان من الرحمه، الرحيم ورحيم بمعنى واحد لك عليم وعالم. ورته تا خبره وکړه چې رحیم او رحیم یو معنا سره دي. نو د ابو عبیده ده، نور علما وایي چې نه، رحیم مبالغه ده په نسبت د رحیم سره. نور علما دا نه وایي، هغه وایي چې رحیم او رحیم کې د فرق دی. رحیم د مبالغه د په فعل وزن دی، مستعمل کوم مبالغه کې دی په نسبت د رحیم سره. څوک چې تاسو څه ولي وته الكتاب یو فاتحه وي، د دواړو وجه وي، د شروع کې په کتابت دغه په مصاحف کې ربي مصحف کې موږ شروع کوو فاتحه نه کوو، ويبدا بقراءتها في الصلاه لم نشر مرتب شو، ويبدا بكتابه هذا فاتحه شو. الكتاب ولي وي لمون شروع د بچو کې کنه، يبدا بقراءتها في الصلاه او خلاص شو خبره. او بل وجه د پرون ما ویلې وخا الكتاب وته ولي وي د قران مضامین اجمالا ټول فاتحه کې پراتریات دي، پرون تیر شوی دي، او بیا د فاتحه مضامین ټول بسم الله کې پراته دي، او د بسم الله مضامین اجمالا په با کې پراته دي، او د با مضامین مضمون اجمالا په دا نقطه د به کې پروت دي. پرون تفصیل ما ویلې شابه. او دي جزاء او په خیر کې او په شر کې کما تدین تدا جزاء بل کملاوی کې خیر کې شر اے کما تفعل تجازا سمانا یوم الدین ای یوم الجزاء. چاله بدنه کې جزاء ورکړي او چاله بل د بدای سزا ورکړي. شابه بالدين اي بالحساب، التكوي كان يكذب بالدين اي يكذب بالحساب. امك جزاء مدينين فلولا ان كنتم غير مدينين اي غير محاسبين، بمعنى الحساب شو شبه. فمسجدنا مراد مسجد النبي كريم صلى الله عليه وسلم شبه. يرشد قرون حديث شبه.
دا غدا خیالو اذا استجيبوا لله بمحمود فخارج عن الصلاه باندې دا بده او دا ګوره خاص نبی رسول الله پورې ده دا دعا الله ده مخنه ده ها لا اعلمنك ولي وي ترغيب ورتي حث او تحديد دي شبه ولما تسوي في بعض حضرات سوي اغي تفضيل د بعض قران په بعضو باندې نشته بل تر کې کنه او موږ ثابت او چې ستاسو دلیل شو څه مطلب شو بعض کې ثواب زیات بعضو کې ثواب کم نو کل کلام الله بعضو کې نفع زیات ده نن دې تونه روایت په دې کې بعضو کې نفع کم ده ها قران کې راځي ودې صبر قران کې راځي دا دلیل ته ویما قران حکیم کې کوم ځای کې راځي چې ما ننسخ من آیه او ننسها نأتي څنګه الا نأتي بخير منها ومثلها هذا خبر القرآن ده خير لفظ استعمال کړی دی چا به الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى والقرآن العظيم الذي أوتيته القرآن العظيم الذي أوتيته ورون تشريح کړی ده وهي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عن مالك عن سمي عن بن عن هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقول آمين كما قول قال الملائكة غفر لهم فإن الملائكة تقوله في روايته شابه دې نما پوری مسائل معلوم کړیو یو دا چې د نیکانو خلکو سره په دعا کې مشارکت کول سبب د قبولیت ګرځي ها اسماء مراد یا خو صفات د باری تعالی ټول وته خو دې یا اسماء د هغه اشیاء چې د وته ضرورت دی ګوري کول کې استغراق حقيقي نشته استغراق اضافي دی اشیاء د پیاله دا لوخه دی دا کټوي دا سمسه دا چرچانبیری دا چاری دا او یا دا اسماء و نباز حضرت خواص تا اشیاء وخی ولی دا که جد دنیا ترا روان دی چې مخی دا خواص پا اشیاء و دا خواص باندې شوی کی شابه دی بعض علماء دا اسماء و نمراد لغات اخی حضرت آدم علیہ السلام پر دا دنیا تولی جبی مالک دی اسم رہو شابه دی قطعه مدار دا سنت فیا مخرج متوی ها او قدرت ترى ها لك اي تعظيما لك شابه لك مناسبه تبازي ها زبدا مرتبه كده ولست هنا لكم دال په حال د مخاطبینو معنا نه ور کوي ها لذكر ذنبه پیغمبر مبارک ته کوي چې قربان د شجرې نور د ځم کې ما تفصیل ویلې دي شابه دا کما دلیل ویل چې اول رسول بعثه الله نوح علیہ السلام مخکې انبیاء ها دو خبرې دي یو رب لا تذر على الارض او یا رب ان ابني من اهلي شابه دا غنا دي ها د پرې مرتبه کې نه د سفارش مرتبه ده نشم کولې خوب دال په حال د مخاطبین ها روح اذا قد تشريدي دي فنفخنا فيه من روحنا تبدي صلى الله عليه وسلم ها ما تقدم وما تأخر وزم طول خبري تيري شي بدي ها الدنيا يوي في مقدار نوي شبا ورسالك يا تقول المخلوق سوال في من شفاعت شروع کې کتاب شروع دي او د رسول الله مبارک امت باندې جوړ نو ما ویلو د مسلم پر روایت کې ها اول د کتاب سفاره کورستو د امت ته د کې اختصار دی ها بس قران چې قران څه ویلي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به او خالدین فیها چې په حق کې شوا بس شیخ صدری ویلي شیخ ابراهیم علی خان صلی الله تعالی خیر خلقه مقبله توی ویو که خي طرف یو که ګس طرف اللهم انت السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد الله تعالی زمون طالبان ټول عالمان فاضلان مدرسین مفسرین محدثین کی او الله تعالی ته ټول کامیاب کی څو بیماران دي ته الله شفا ورکړي نو د افات او بلیات نه پامن کې
ترجمه ریکارډ چې ما کوم کړی ملاویږي دا دغه سره ملاویږي دا څه نوم دی ایدی امین مولوي صاحب سره راوخاندو